أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ويل ذو القرنين هذا رحمة من ربي داد الله کرم دے فإذا جاء وعد ربي هر کله چې د الله پاک وعده راشي چې قیامت ته جعله دکا نو دا بدړي کی وکانه وعد ربي حقا او وعده زما د رب رښتونې ده وترکنا را پریک بدو منګه بعدهم یومئذ یموج یو مخلوق خپل بازي چې چپی به وهي پی بعضن په بعضې نورو ونفخ فی السور پوکې به وکړي شي په شپېلۍ کې فجمعناهم جمعا پس ټول به موږ را جمع کړو وعرضنا جهنم یومئذ للکافرین عرضا او پیش به کړو موږ دوزخ لره په دغه ورځ باندې کافرانو باندې پیش کولو سره الذين هاغ کسان کانت چې وو اعینهم سترګې داغي فی عطاء عن ذکری پټې زمونږ د نصیحت نه وکانو لا یستطیعون سمعا او طاقت نه لرو د اوریدو الله پاک وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ذوالقرنین وی چې کله وکتل چې اغي د دیوال خوا راځي ټوپونه ورته وخي په شا پریوزي او سورې کولی نشي نو هذا رحمت من ربي دا د الله کرم دی چې زما د لاسه داسې یو کار واغستو چې د کم زما اراده وا فإذا جاء وعد ربي لیکن دا ګورې وره دا ګورې مستقل دیوال نه دی کله چې زما د رب وعده راشي د دې د غرزولو یعنی د قیامت جعله دکاء نو دا به دیکه کی دا به دړې وړي کی وکانه وعد ربي حقا او وعده د رب زما هغه رښتونې ده الله وی دا به کله راځي وترکنا کله چې را پرېږدو مونږه چا لره یاجوج ماجوج بعدهم یومئذ یموت چې بعضې به په بعضې نورو باندې چپې وهي لکه د لهرونو به را رواني ونفخ فی السور بس دا د قیامت نښه ده بیا به ټوکې وکړي شي په شپېلۍ کې فجمعناهم جمعا ټول مخلوقات به مونږ را جمع کړو مونږ پرون ویلو هغه بله شپه د زیارت په شپه باندې چې کله چې حضرت عیسی علیه السلام دجال د بابلود سره قتل کی د دجال فتنه ختم شي نو الله پاک به ورته وایي عیسی علیه السلام ته ځان کوهي تور ته رسوه او دا خپل دا لږ ملګري چې سره دي دا هم ځان سره کا زه یو بل مخلوق را پرېږدم چې هغوی سره زما واده ده را پرېښودو او هغه ډېر خطرناک مخلوق دی نو هسې نه چې تا ته نقصان ورسي عیسی علیه السلام به سره د خپلو ملګرو روان شي نو څه به کوهي تور ته لړ شي څه به ځای په ځای باندې څوک پس مستو کوي یو څه بل څه کې فنا وړي او الله پاک به یاجوج ماجوج را پرېږدي اوس یو سوال دا پیدا کېږي چې دا یاجوج ماجوج څوک دي آیا دا انسانان دي او که انسانان دي نو د چا په اولاد کې دي اوس کوم ځای کې دي او که یو ځای کې دي نو معلومیږي ولې نه او که معلوم شوي نو ولې نه راځي نو چې کوم نوی تحقیق په دې باندې شوی دی د هغې مطابق او د پیغمبر علیه السلام د حدیثو مطابق د نوح علیه السلام چې کوم درې زامنو اوخو څلور خو کنعان خو غرق شوی چې کوم درې زامنو و د هغې نه پس بیا دنیا خوره شوه پای کې یو حام و حام د حبشیانو نیکه دی د دې تورو خلکو د دې د نیکو نوم حام دی دا د نوح علیه السلام مشر زوی بل سام د سپینو زمونږ د غنم رنګو خلکو نیکه دی او دریم یافس هغه د دې جوج ماجوج نیکه دی ځکه چې دې ته ګاګ مګاګ وایي انګلیش کې او دا ګاګ مګاګ د هغه د زامنو نومونه د یافس
نو دا یاجوج او ماجوج دا د هغه زامنو نه خواره هغه بچي دي او دی کوم ځای کې دي. نو په دې باندې د نن سبا تحقیق دا متفق دی چې دی په داغستان کې دي. داغستان اسلامی ملک دی خو د روس په تسلط کې دی او د هغې یو علاقه د قفقاز ورته وایي، موږ ورته عام طور باندې کوه کاف وایو او نن سبا د هغې نوم چې کوم دی نو قفقاز دی او دا د روس په شمال مشرقي حصه کې دی او دغه ځای کې یو دوه دریابونه دي چې یو ته دریای سیاه وایي او یو ته دریای حزر وایي. د هغې یو دوه درې دي، یو ته داریال وایي او یو ته دربند. نو دا دوه درې چې کوم دي دا دریال او دربند دي او دا په بحیر کیسپین چې کوم دی دا د دې په جزیرو کې یو جزیره ده، دا اوس چې نن سبا ورته بحیر کیسپین وایي. او د څه اقوال مطابق په دغه شمال مشرق کې چې کوم خلک اوسي نو دا روس والا او چینا والا اوسي. نو په دې وجه باندې یو قول پکې دا هم دی چې دا روس والا او دا چینا والا اصل کې دا یاجوج ماجوج دي، دا خلک دی. اوم د دې خلکو چې کوم دی نو تسلط دی، ځکه چې د یافس تاریخ چې کله معلومیږي نو د هغه یو زوی چې کوم دی نه هغه ماسک دی. دا ماسکو چې کوم دی نه عام طور باندې وایي د روس د دارالخلافه چې د ماسکو وایي دا د هغه په نوم ده، دې ته ماسکو وایي، د هغه نوم ماسکو. او یو دغه شانته د روس ګڼ ښارونه دي چې هغه په هغه نومونو دي چې هغې چې کوم دی نو یافس هغه دې علاقو طرف ته راغلی و او د هغه دا نسل چې دی نه هغه په دې شمال مشرق ایشیا کې او په دې مشرقي او مغربي یورپ کې په دې کې خور شوی دی. او د مشرق د روس دی او د شمال دا چین دی. او 1948 کې 1962 کې د دې چین او د انډیا په یو واده باندې دغه راغلی وه، دا ټسل راغلی و، هغې ته وادي لیفا وایي، د دې کشمیر په سلسله کې ده. او په هغې کې چې کوم دی نو په هغه غرضو کې په انګلیش اخباراتو کې چې هغې ولې کوم نوم ورکړي وو نو هغې وی چې د چینا دا پوجان لکه د چپو په شانتې د دې بر نه داسې راکوزېده. اوم هغه الفاظ استعمال کړي کوم چې قرآن استعمال کړي دي. نو په دې وجه بل د چینا د خلکو څه عادات هغې سره ملاویږي، لکه د جوج ماجوج په باره کې پیغمبر علیهم السلام وایي چې د هغې نه به یو مخلوق هم بچ نشي، ټول مخلوقات به وخوري، اخره کې به انسان ته متوجه شي. او دا چینا والا نه دي په مخ د ځمکه چې څه څیز هم دی خوري، که هغه چرمخکی ده، که هغه چندخه ده، که هغه پرپرکي دي، تر دې پورې چې هغه دلته کې چې کوم دی نو هغه دغه چې پروانې غونته کې چې کوم دی نو اکثر چې په دې دغه کې راډوړېږي دا څیزونه به هم هغوی دلته چې راغلي وو او دا نېرې جوړه نو په دې کې به هغوی دا به ځان له سره کول. نو هغوی وي دا ګجوج ماجوج دي، نور څه فرق پکې نشته، بس دا چینا والا دي. او موږ ته خو ډېر اسان پدې دي چې موږ خو د شهرای ریشم جوړه کړې ده، بس دلته نه بسي دی په پاکستان باندې دا جوج ماجوج راځي، موږ خو دا اسانه کړې ده. نو دا لکه چې کوم دی دا خو د نن سبا چې کوم دی هغه یو بل ډېر فقها پکې دا وایي چې دا یاجوج ماجوج دا چې کوم دی نو دا خلک دی چې دا یهودیان دي، چې دا ورلډ بینک دی، IMF دی، بس د مخکې نه هم د دې دا اجارهداري ده او اخره کې به د دې دا اجارهداري بیا قایمېږي. خو دا خو د هر یو کس خپله رای ده. خو احادیث موږ ته څه وایي؟ نو احادیث به پکې موږ پیش کړو چې پیغمبر علیهم السلام وایي دی به چې کوم دی نو د دې شمال نه به دی روشت شي او لکه د میګو دا چپه چې راځي یا د ګبین د بچو ده دقه شانتې به راځي او چې څه ولم په مخ د ځمکه ورځي هغه به خوري. دی دوه قومه دي، یو قولدار دي، درې قومه دي، یو قولدار دي، دوه قومه دي. او د عامو انسانانو په شان دي، نور پکې څه تبدیلي نه چې واړه دي، لوی دي او غټ دي او دا دي او هغه دي، نه، بس عام انسانان دي. خو دا شکلونه یې لږ بدل دي، لږ غونته کې داسې ډرونه غونته کې شکلونه والا خلک دی. نو اخره کې به دې بحیرې تبریا له راورسي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دا تبریا دا چې کوم دی نو د فلسطین د اردن او د اسرائیلو په سرحد باندې دا ملاویږي دغه ځای کې. نن ورځ هغه د اسرائیلو په قبضه کې دی. نو دغه ځای کې چې دیګه راشي نو بس په هغې به خوله کېږي، نه هغه به وچ کي، بلکل دوره به یې وس کي. نو چې کله
د دې هغه دویم قوم راشي نو هغې چې ورته وګوري بوی دلته کې چېرته پخوا چېرته یو دریاب ته جوړوي داسې به چې کوم دی نو بالکل راښکي هغې به چې کوم دی نو په دنیا کې چې کله دا دومره غوبل جوړ کړي دا هر څه وشي نو بیا پکې دوه قوله دي یو قول دا دی هغې به بیا چې کوم دی نو تورې سینا طرف ته روان شي نو هلته کې به ورته د موسی علیه السلام د عیسی علیه السلام د ملګرو پته ولګي نو هغې به هغې پسې غشي ولي چېرې دې اصولو چې اوس د خوراک بل څه شته نه چې دې ځان لره وغورځوم یو قول دا دی اسمان ته به غشي ولي او اسمان نه به هغه شي سور راځي دا به د الله پاک یو حکمت نو هغې به وي د اسمان په مخلوق باندې مو هم قبضه وکړه تر دې پورې چې عیسی علیهم السلام سره د ملګرو به ډېر زیات تنګ شي د خوراک به ډېر زیات قحط راشي او مفسرین او فقها لیکي خاص کر په تفسیر کبیر کې امام رازي صاحب چې د غویي سر نه دلته کې موږ هسې یو بل له ورکوي د غویي سر که چاته میلاویږي نو د هغې قیمت به 100 اشرفې او یو اشرفې چې کومه ده نو هغه 15 تولې سره دي دومره زیاته ګرانه به یې میلاویږي به نه عیسی علیهم السلام د خپل پیروکار وي یا عیسی علیه السلام الله ته سوال وکړه چې د دې مصیبت نه خلاص کړي عیسی علیهم السلام به الله ته سوال وکړي خدای پاک د دې مصیبت نه بېغمه کړي بس الله پاک به په هغې باندې یو هوا راوالوځي چې هغې باندې به وبا راشي او هغه وبا سره به یا به ټول په یو ځای باندې مړه شي خو دومره زیات غټ به وي چې د هغې چې دا نور پرې لګي د هغې هغه چربي ویلې کېږي د هغې نه به یو وږم اوچت شوی دی ځمکې نه او دومره بې اندازې به وي چې وي په ځمکه باندې به د 1 انچ ځای نه وي د عیسی علیه السلام ملګري به راکوز شي خو د هغې دپاره به د ګرځېدو راوني هغې به چې کوم دی نو الله پاک به دغه وخت کې یو عام باران راووري چې د هغې نه به هېڅ هم نه بچ کېږي لکه احادیثو الفاظ دا دي چې داسې باران به وي چې نه ګټه او نه د سرمنې کور یعنې ټینټ دا به ترېنه بچ نه شي بس هغه به د ځمکه داسې کي سمه شیشه بېږي د هغه هر څه به اوسي او د دې هغه لاشونه چې دي د هغې دپاره به الله یو قسم مرغۍ راوړېږي چې هغه لا اوس نشته د هغې د غړانګې به چې کوم دی نو دا بوی لکه د اوښ د غړانګې په شان دي خوی به مرغۍ بس هغې به دا یو ونیسي بس ته غورځوي به ځمکه به ترې خالي کړي بیا به عیسی علیهم السلام سره د خپلو ملګرو روزي او الله پاک به ځمکې ته اډر وکړي چې خپل ټول ابتدایي برکات ته بیا راوله نو وی د غنم یوه دانه چې کومه ده دا حدیثو الفاظ دي دا یو دانه به یو مني دا د آدم علیهم السلام په وخت کې وه خو دا د انسانانو د ګناهونو په وجه د دې نه هغه برکت اوچت شي لکه څنګه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وي یو سړی چې ساري مالي مونځ نه کوي نو په 2 سیزونو کې هغه ته 3 سیزونو کې ورته نقصان کېږي یو د هغه د رزق نه برکت اوچتېږي هر څه ډېر تېر کېږي خو رسوي یې نه بل د هغه په عمر کې برکت نه بس هغه عمر یې بې برکتې که هر څومره ډېر شي خو بې فایدي او دریم د هغه په عزت کې برکت نه بس عزت ورته نه میلاویږي چې کله دې ساري مالي مونځ نه کوي دغه ټول هغه د ساري مالي د مونځ سره ریلیټډ چیز دی دغه شانتې هغه برکت چې دی د انسان د عمل سره بس وروره چې زمانه تېرېده دا څیزونه واړه شو وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابو ته وایي چې یو انار به دومره یو انار چې په هغې باندې به یو پوره قافله هغه وزرېږي او خلک به د انار په هغه پوسټ کې د نور نه پناه دي خلک به پکې دننه به پکې 15 تنه راځي دومره برکتونه به شي د عیسی علیه السلام دا زمانه دا به 40 سال به عیسی علیه السلام ژوندي یو قول پکې دام دی چې عیسی علیه السلام به واده هم کوي ځکه چې هغه واده نه دی کړی چې تللی دی او هغه چې کله خطا نه هغه وخت کې 2 اقوال یو قول دا چې د هغه عمر 33 سالو یو دا چې 43 سالو تقریبا د 83 سال په عمر کې به هغه بیا وفات کېږي خو چې کله هغه وفات کېږي نو دغه دور حکومت به هغه کړي او هغه دور به انتهایي د خوشحالۍ دوري او د ایمان او د اسلام او د امن دور وي بیا به الله پاک یوه هوا راولوځي چې هغې سره به د مسلمانانو په دې ترخونو کې چې کوم دی نو یو قسم بیماري پیدا شي بس هغه به چې کوم دی یو کرونا وي بس هغې سره به دا مسلمانان ټول وفات شي او په مخ د ځمکه به هغه خلک پاتې شي چې د هغې مثال به د ځناور وي بس لکه یورپ والا به پاتې شي بس هغه به د څاروو په شان دي هغې نه به یو ګناه داسې نه چې پاتې شي دی بس یو سړی چې یو ګناه کوي او د لارې سایډ ته کېږي خلک به وایي دا پکې بزرګ دی داسې عجیبه غونته روان او زناور خلک به پاتې شي
بس الله پاک په هغې باندې بیا قیامت راولي تر څو پورې چې کلمې والا خلک شته الله قیامت نه راولي نو چې دغه بې کلمې خلک پاتې شي الله به په دې قیامت راولي اسرافیل علیه السلام به یو شپېلۍ ووایي سره به دې ختم شي دویمې شپېلۍ سره به دوباره راپاسي بسم الله الرحمن الرحیم قال ویل ذوالقرنین هذا رحمت من ربی دا زما د رب رحم دی چې مالی دا طاقت راکو په اذا جاء وعد ربی کله چې زما د رب واده راشي د ختمولو د دنیا جعله دکا نو دا به دیکه کی دا به دړي کی وکانه وعد ربی حقا او زما د رب واده به رښتونی ده وترکنا پرېږدو موږ یو مخلوق لره بعدهم یومئذ یموج فی بعد چې بعضې به په بعضو کې ورننوځي چپې به وهي ونفخ فی الصورې موږ به فکیکو په شپېلۍ کې فجمعناهم جمعا ټول مخلوق به را جمع کړو وعرضنا جهنم یومئذ للکافرین پیش به کړو دوزخ لره په دغه ورځ باندې په کافرانو عرضه په پیش کولو سره الذین کافران هغه کسان دي کانت اعینهم فی عطاء عن ذکري چې سترګې زمونږ د نصیحت نه پټې وي وکانو لا یستطیعون سمعا او طاقت یې نه و چې سمه خبرې اورېدلې وي